خلک وایي سړی نه جاړي، اکثر چې داسې څوک ځوان زلمی جاړي یا سړی جاړي نو خلک ولوي مړه چپ څه ښځه خو نه چې جاړي. نو نننۍ ویډیو کې به تاسو له زه وایم چې سړی ذات کله جاړي، په څه وجه باندې جاړي او د جړه رنګ څنګه وي، مطلب دی څنګه جاړي. السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم. ویډیو مکمل وګورئ، د سړو حوالې سره ده چې سړی جاړي او که نه جاړي. څنګه چې د ویډیو سټارټ کې تاسو له ما ووایي چې ډېر خلک وي چې ای وایي داسې چې لکه سړی ذات چې کوم وي هغه نه جاړي، که په هغه باندې ډېر غم هم ډېر ټینشن هم راشي خو د هغه د سترګو نه اوښکه نه ځي. نو په دې ویډیو کې به تاسو له زه وایم چې سړی ذات کله جاړي. سړی ذات هله جاړي چې کله د مور وفات شي نو دی جاړي. سړی ذات هله جاړي چې کله دی د خپلو بچو له یا د ښځې له یا د کور والا ضرورتونه نشي پوره کولی، واړه واړه خواهشونه نشي پوره کولی. سړی ذات هله جاړي چې کله د ماشوم بیمار شي، د لور بیماره شي، د بچی بیمار شي. سړی ذات هله جاړي چې کله د لور بل کور ته رخصتېږي، کله د لور ودیږي او بل کور لځي، پردي کور لځي. سړی ذات هله جاړي چې کله دی د خپلو بچو دپاره یا د کور والا دپاره معمولي ضرورت د خوړو څکلو څیزونه نشي پوره کولی نو هله هم سړی ذات جاړي. سړی ذات هله جاړي چې کله دی بېوسه شي، مسافر وي. اوس به درله زه ووایم چې سړی ذات جاړي څنګه. مطلب تاسو خو به کتلي وي چې ښځې جاړي د هغې اوښکې رابهیږي، خو سړی ذات چې کله جاړي د اوښکې څوک نه ویني، د اوښکې په مخ باندې نه رابهیږي، د اوښکې ډایرکټ د ده په زړه باندې غورځېږي، یوه قطره د ده په زړه باندې غورځېږي او د هغې اثر د ده په ویښتو باندې وشي. تاسو به کتلي وي ځوان زلمی هلکي یا ځوان زلمی لکه دونه عمر هم نه وي، د هغه ویښته سپین شوي، مخ یې ګونجې شوي وي، لاسونه یې رپي، کمزوری شوي وي، غریب. دا ډېر ټینشنونه، دا ډېر فکرونو د لاسه، دا ډېر جړا د لاسه هغه اوښکې دی په مخ باندې خلک وویني. سړی ذات هم جاړي خو دی په زړه کې جاړي، دی خپلې اوښکې په خپل زړه باندې غورځوي. تاسو به کتلي وي اکثر هارډ اټیک خبره به وکړو چې هارډ اټیک سړو له ډېر زیات راځي، ښځو له ډېر کم راځي د سړو په نسبت باندې، ځکه چې سړی ذات چې کوم وي هغه ټول غمونه ټول فکرونه چې کوم وي هغه په خپل زړه باندې تیروي او چاله نه ظاهروي چې زه خفه یم. که ډېر هم خفه وي، ډېر هم ټینشن کې وي، خو چې د خندا محفلي یارانو سره خاندي خو په زړه یې غټ غم پروت وي، ډېر غټ بوج پې پروت وي. نو دا ډېر خلک وایي چې سړی ذات جاړي نه، چې سړی کوم وي هغه مطلب په ډېر سخت وي. هېڅ کله هم سخت نه وي، خو هغه ځان سخت کړی وي، هغه په زړه باندې هر څه تیروي او بیا چې لا مسافر وي په پردي وطن کې ژوند تیروي او په کلي وطن کې داسې غم راشي چې هغه له هغه رسېدی نشي او په یوازې باندې هغه ټول غمونه برداشت کوي. ښځې کې زما د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې د خپلو سړو مطلب د خپلو روریانو، خاوندانو، د پلارانو قدر وکړئ، د عزت وکړئ، دی له ټینشنونه مه ورکوئ، ځکه دی چې کوم دی ټول عمر د ستاسو د خوشحالۍ دپاره محنت مزدوري کوي چې په تاسو باندې ګرمه هوا نه لګي، تود هوا نه لګي، د هغې دپاره دی تاسو پروټیکټ کوي، ستاسو محفوظ کېدو دپاره دی په ځان باندې سخت تیروي، هر قسم سخت په ځان باندې تیروي. بیا که څوک مسافري کوي نو مسافري خو بیا غټه سخته ده، مطلب مسافري خو ډېر ګران کار دی. نو بیا داسې خلکو خاص کر د سپیشلو د مسافرو خیال ساتئ، نو دی له ټینشن خبرې مه کوئ، کوشش کوئ چې دی سره خپلې خوشحالیانې شریک کړئ. دا یو شارټ غوندې ویډیو وه، د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریکه کړئ، جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.